يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنون القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله مولانا العظيم. دا د منافقانو د جنگی احزاب اغا احداث او بیانونه او بحث شروع دی. نو پدې کې د منافقانو کردار الله ذکر کوي چې د منافقانو کردار سو هغه سکول. نو دا چې میدانی جهاد ته نه راتلل مگر اسی د دکانی او د خودنی د پاره او بیا الټا هغه خپلو رونو هم نسبو ته دا مؤمنانو ته دا لچکر کول چې دا ځان وجنه ده چې 3000 کسان دی 12000 کسان سره جنگي او راځي پرې دی او د امرګری پرې دی چې دلته وي تاسو یې کورون تراشه زمون خپل راشه په امن به دی منافقانو دا کوم او قرآن وایي چې دای لاسکه يحسبون الاحزاب د منافقانو ګمان کو په دغه مختلفو ډلو د کفارو باندې چې لم يذهبوا دی بنزي هر 12000 فوج راغلي دی او کلی د پاره او دا بسنګ واپس کیږي خپل مراد به نه حاصل کړي چې مدینه ورانه او پیغمبر وجنو دا مرګري وجنو. نو دا منافقانو بدا زوتول چې دا د تلو خلق نه دی دا قریش راغلي دي او دا نور کفار ور سره راغلي دي دا تلونی دا بدلتهی او حالان کې هغه بسترې ګول کړي او تختیدلی او دا منافقان لار دینم خبر نو. يحسبون الاحزاب ګمان کو منافقانو چې الاحزاب مختلف ډلې د کفارو چې د مدینې د ورانول لپاره راغلي وي لم یذهبوا دا بنزي او قرآن وایي دا بل واورد دي دا دونه بزدل دي بزدله چې وان یأتی الاحزاب که شرط فرض کا دا د کفارو پوجونه بیا یو ځل مدینې تراشي دوباره عودو کی نو یودو انهم بادون فی الاعراب دوست غنی دا منافقان لو انهم کاش کی وی دا منافقان په باندو کې اوسیدون کې د باندو چیرې موږ په باندو کې اوسېدلې او د دې دشمن سره زمنګ مخامختیا نه وي او په امن او امان کې داغه بيزوګر وسا او دا وخانو سره اونکو سره کلاري ناسه او بیغمه بناسه دا خو په خاریو کې اوسېدل خو لوی مصیبت ته. یودو دوست غنی دا منافقان لو انهم کاش کې دا منافقان بادون فی العرب دوی اوسیدون کې په باندو کې او په باندو کې داخل شي
او الته اوسیږي په باندېچیانو او دا کې بودوانو کې او یسألون عن انبائکم او تپوسونه کوي ستاسو خبرونه یاره دا محمد او دا ملګري چې دی کفار ووال که نه او دا یې مړه کړه که نه او یاره چې په کفارو باندې څه چل وشو که نه د دې تپوسونه کوي دا ارمان دی که چېرې یو ځل بیا دا پوځونه راشي فرض کا لو د فرض دپاره راځي نو دوی دا ارمان کوي چې موږ په بانډو کې وی او تش موږ دا معلومات کولی چې یاره دي مسلمانانو او کافرانو څوک کمې راسملو کار یې وراسملوي موږ به ترې په ډډه باندي موږ ته به څه ضرر نه راځي او مؤمنان په دې خپو چې دا منافقان موږ نه ولې ډډې ته شو دا خو چې موږ سره دلته وی نو ښه به وی زموږ دا ډله به پرې ډېره ښکاره کېدلې نو الله وفرمایل ولو کانو فیکم که دا منافقان تاسو کې وی ستاسو په صفونو کې دننه وی او دلته په دې خندق کې تاسو سره ملګري وی ما قاتلو الا قلیلا دوی به جنګ نه دی کړی مګر لږ غوندې او هغه دا دی چې دوی قطعا دا نه غوښتله چې دوی په کافر باندې ګزار وکړي لیکن په کوله کم ځایونو کې چې دوی په خپله به راګیر شول کفارو به راګیر کړه نو بیا به یې مجبورا جنګ کو معمولي غوندې دا جنګ دی او الله رب العزت مؤمنانو ته وایي چې د خپل پیغمبر ته وګورئ د دې صبر ته وګورئ د دې ثبات ته وګورئ د دې شجاعت او بهادرۍ ته وګورئ چې دا د الله پیغمبر په دغه ځای کې ولاړ دی د دې 12,000 پوځ مقابله کوي هیڅ پروا یې نشته د دې خپل پیغمبر اقتدا وکړئ او پر خپل پیغمبر پسې شئ او د خپل پیغمبر د اخلاقو ته وګورئ آدابو ته وګورئ صبر او ثبات ته وګورئ شجاعت او بهادرۍ ته وګورئ د هغه سخاوت ته وګورئ او د هغه رحمدلۍ ته وګورئ الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله یقینا ستاسو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې اسوة حسنه ښه نمونه د ژوند ده چې سړی په یو ښه طریقه ژوند تېروي نو د حضرت محمد مصطفی زندګۍ ته دې وګوري او خاص کر د پیغمبر خدا ژوند نمونه ده د چا دپاره لمن کان یرجو الله والیوم الاخر د هغې خلکو دپاره چې هغه د الله نه امید ساتي او د الله د ملاقات امید دي زه به سبا الله سره ملاویږم او امید ساتي د ورځې د قیامت چې واقعي قیامت به قایمیږي واقعي حساب کتاب به کېږي واقعي هلته به ناکامي او کامراني به وي دا یې خلکو دپاره د پیغمبر خدا په ژوند کې زبردستې نمونې دي اوس د کفارو دپاره د منافقانو دپاره د فحاشانو او عریانانو دپاره د دنیا پرستو دپاره د رسول الله په ژوند کې څه نمونه ده هغې رسول الله څه پېژني او د هغه ژوند څه پېژني او د هغه کردار څه پېژني او وذکر الله کثیره د هغې خلکو دپاره چې کم خلک الله ډېر ډېر یادوي نو د رسول الله په زندګۍ کې د هغې دپاره بهترین نمونه ده چې د خپل پیغمبر په طرز باندې زندگی تیره کی او د خپل پیغمبر په طریقه باندې روان شي نبی صلی الله علیه وسلم مرګرو ته ویلي خندق کني نبی علیہ السلام مرګرو ته ویلي چې یاد ساتئ په 9 شپې کې یا 10 کې به د کفارو فوجونه مدینې ته رارسي دا یې صفا ورته وویل کله چې 9مه شپه شوه به د فوج سر ولګېد د فوج سر ولګېد او بې شماره فوج دی 12,000 فوج
او دا د حملې لپاره راغلي دي. اوس د مؤمنانو شان دلته څه دی؟ په مؤمن باندې د دې نه څه هیبت راغی چې دا دونه غټ پوځ موږ پسې راغی، څه خپې وښودلې. د مؤمنانو شان څه دی؟ نو قرآن د مؤمنانو هغه شان ذکر کوي چې مؤمن دقې ته وایي چې دی به د بنیان مرصوص دپاره په شان ولاړ دي. بنیان مرصوص یعنې دا په دې یمامه کې چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې غزا وه، د مسیلمة الکذاب دروغو د پیغمبر په خلاف، نو هغه 40,000 پوځ برابر کړی د کافر بچي، او داسې جنګیان خلک دی دغه د یمامې. نو په هغې کې 3 ځله اسلامي پوځ شکست وخوړ، شاته به لاړ. نو بیا صحابه مشرانو صحابو دا خبره وکړه چې وایي موږ خو د نبي علیه السلام په زندګۍ کې ډېر جهادونه کړي، خو شاته تله موږ نه دي لیدلي. د مؤمن کار دا نه دی چې به شاته ځي، مؤمن به ولاړ یا به شهید کېږي یا به میدان ګټي. مؤمن دا کار. او بیا 2 مشرانو چې هغې سره جنډه وه، هغې دا فیصله وکړه چې بایي موږ له خپله کنده سازه کوي، خپله وله کندې سازې کړې، هغه مشرانو له جنډې واله ده، او خاورې پرې راواړول او کلک پرې وګرځېدل چې موږ دا خپې راوباسو چې دا نه راوځي، موږ ولاړ یو، بس یا میدان وګټو یا ایسته شهیدان شو. هغه دواړه شهیدان شو، خو میدان وګټلی شو. چې کله اسلامي فوج ولید چې زموږ کمانډران هغې خپلې خپې په ځمکه کې ښخې کړې، شاته نه ځي، نو بس ودرېدل. بیا خالد رضی الله عنه یو د ستر فوج واخیسته او د قلعه شاته راتاو شو او دغه طرف ته حمله وکړه، او الله رب العزت فتح وکړه. مسیلمة الکذاب مردار شو. د مؤمن کار دا نه دی چې دی به تښتي، دی به میدان پرېږدي. مؤمن به میدان راټینګوي. د مؤمن به شجاعي بادري، د مؤمن په شانتې انسان به په دنیا کې بل نه وي. کافر بزدله دی، کافر یریږي. دا د هندوانو دغه د هر څه ورسره ډېر وو. چا څه خبره وکړه مالي ښه جاز یې راوستی، خو هندو له به یې څوک چلی؟ پوهېږئ پرې هندو له به یې چلی څوک؟ زمونږ پښتو کې دا خبره مړه پلار یې څه هندو دی؟ هندو به چا په سړو کې حساب، خو چې نه سړي د هغې په مقابله کې د اسلامي سربراهان ساز شو که نه، نه سړي، نو هم سړي شو، هغه هندوان هم سړي شو. اوس د یاران نه اوبه بندي کړي دي، او چې کله سیلاب راشي په دې راپرېږي. پنجابیان په سیلاب باندې ویسي، او چې کله د اوبو ضرورت وي نو فصلونه یې وچېږي. پوهېږئ پرې دا یاران پراته دي، کله د بوش، کله چې ټرمپ صفتونه کوي، او کله د امریکې صفتونه کوي، او کله یو په دې دي په دنیا کې ځان ساتي. دا بې خونده ځکه وایي چې دا څنګه پوځونه را شروع شو، نو قرآن وایي ولما رأى المؤمنون الأحزاب، کله چې ولیدل مؤمنانو کاملو الاحزاب مختلفې ډلې د کفارو او رادننه شوې، قالو ویل مؤمنانو هذا ما وعدنا الله ورسوله، دا هغه دی چې وعده کړی و موږ سره الله او رسول، چې په 10مه ورځ به رارسي یا 9مه ورځ باندې به رارسي. د مدینې منورې او د مکې معظمې کې منځ کې 450 کیلومتر مزل دی، 450 کیلومتر، او شرعي مزل دا دی چې 50 کیلومتره به ته د ورځې مزل کې، که ته په آس باندې ځې او که ته په اوښ باندې ځې او که پیاده ځې، او 50 کیلومتره مزل دی. نو دې وجې نه په ورځو کې په 9 ورځو کې به سړی د مکې نه مدینې ته او د مدینې نه مکې ته رسېده. نو چې فوج روان شو، نبي علیه السلام تر وحی په ذریعه معلومه شوه چې د کفارو فوج در روان شو. نبي علیه السلام ملګرو ته وویلې چې 9 شپې کې به د کفارو فوج دلته رارسي، خو وار به نه خطا کوي، ګټو به میدان منډه، فتح به زمونږ وي، نصرت به زمونږ وي. نو مؤمنان مطمئن دي، هغې وویلې هذا ما وعدنا الله ورسوله، دا هغه شی دی چې الله او رسول یې موږ سره وعده کړې،
وصدق الله ورسوله او الله رسول رښتیا وایي. فوج پر هم شپراغه خو دې سره موږ ته بل خوشخبری را کړی دا چې د دې لوی فوج باندې وکامیابی تاسو حاصله. نو مؤمن مطمئن دی او په ډېر دل جمعي سره ولاړ دی. او ما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیات نکو د کثرت کفارو مؤمنانو لا الا ایمانا مگر زیات یقین په الله په ذات باندې وتسلیما او ځان الله تسپارل. مؤمنانو الله ته ځان وسپاره بس موږ د الله یو او د الله د پاره به جنګیږو یا په لار کې شهیدان کیږو او یا به د میدان ګټو. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال مؤمنانو کی سړي دي صدقوا ما عاهدوا الله عليه اشتیا کړي دا هغه وعده چې کړي وعده الله سره. ومنهم پس مازی د مؤمنانو نه هغه څوک دي قضا نحبه چې خپله نذرانې سرته ورسوله او شهادت په میداني جهاد کې ورکړ. ومنهم من ينتظر او ځینې مؤمنانو کې هغه دي چې په انتظار دي د شهادت. وما بدلوا تبدیلا او ندی بدل شوي دوی هیڅ قسم بدلیدله هیڅ قسم تغییر پکې رانه دی چې عیاش کفارو ته سلامي شي او کفارو ته چې کوم دی هتیار وغورځوئ او کفارو ته د علاقه پرې هیڅ نه بس ډټ کر مقابلې دپاره ولاړ. دا انس رضی الله عنه بخاری حدیث دی وی چې دا آیات دا د صحابو به دا خبرې به کولې چې دا آیات د نظر د انس ابن نظر چې زما ترو انس وی زما ترو او دا ګنو مو انسو هغه د نظر زوی دی او نظر او مالک رونه دي. نو انس دا د انس تر دی. نو دا زما د ترو اول جهاد اوله معرکه چې د بدر رااله د دینو په موقع باندې او خو اتفاقی معرکه وه. نو ده زما تره دا خبره وکړه چې که دا ځل یې چېرته کفارو سره جناب محمد رسول الله او د صحابو مخامختیا راله نو الله او د الله رسول به زما مړه نه وي چې بیا څه به زه مړه نه. نو چې د احد ورځ شوله او د بعضو مسلمانانو د حرص د وجې نه چې د غنیمتونو حرص پرې را غالب شو د هغې د وجې نه میدان وبیللی شو او خلک د اسلامي فوج د میدان نه روان شو. نو انس بن نضر رضی الله عنه میدان ته روان دی. نو سعد بن معاذ رضی الله عنه له مخې راغی د واپسۍ. نو ورته وایي چې دغه دی دا سعد ولې چې بس مسلمانان لاړل او میدان یې خالي کړ. د اواز هم شیطان پورته کړی چې ان محمدا قد قتل. ډېرو صحابو دا ذهن صاف شي چې بس پیغمبر محمد ډېر لرې کېږي دا قسم ته. نو انس رضی الله عنه ورته وایي چې معاذ زما دې په الله قسمي ما ته د احد د غر طرفه جنت بوی راځي توره لاس کې نیولې روان ما ته د غر د طرفه جنت بوی راځي او چې لاړ دې کفارو باندې شروع کو جنګي او بیا شهید شو. نو داسې لوبې په شهدا وکړې کفارو چې څه د پاسه اتیا ګزارونه د نیزې د تورې او د غشو دا په هغه باندې او بالکل داسې مسله شوی و چې هیچا نه پېژانده. حتی چې خور یې راله ربیع د خور نوم دی
صحابیه ده. نو هغې د دې ګوتو په څوکو باندې وپېژندل دا ګوتې دي دا زما د روح. بس هغې وپېژنده بل چا نه وپېژندلې. او د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه بارکې او د رئیس الشهدا د حضرت حمزه په باره کې دا په دې روایاتو د حدیثو کې راغلي دي. طلحه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې په احد کې د کفارو چې د تورو هغه بهیر ساز که په پیغمبر خدا باندې او په غوښ ایسته دا به په خپل لاس باندې راکاو په خپل لاس باندې بیا د او پیغمبر خدا به بچ کو. دا معشره او مبشره او کې نبی علیہ السلام مرتضی شي وزلو فرمایي هغه بارکه فرمایي ول دیم دا غشان دی چې ممن قضا نحبه دام دا خلق په سب کې ولاړ دي. دا مصعب ابن عمیر او دا حضرت حمزه قبرونه وسملته دي ځان لدی دوه راته چې لاړ شي د احد میدان کې دوه ځان له قبرونه دي دا یو د حمزه صاحب دی یو د مصعب ابن عمیر. دا قیدا نو ولما را المؤمنون لحنوشو من المؤمنین رجال مؤمنانو کې ګوره مؤمنان دا جمع د مؤمن د مؤمن سړي ته وایي وی په مؤمنانو کې وی سړي دا کله کله په سړو کې سړي وی پلانې په سړو کې سړی دی دا مؤمنا په د مؤمنانو نه رجال سړي صدقوا ما عهد الله علیه چې رښتیا کړي وه هغه چې الله سره کوم معاهده کړې وه چې لیرین الله زما به خدای زما مړه نه ویني چې به څه کوم زه خو چې کله د کفارو سره مقابله راشي. فمنهم من قضا نحبه ځینې هغه دي چې هغې خپله نظرانه سر ته ورسوله. قضا نحبه معنا دا ده نحب اصل کې نظرانې ته وایي چې کومه نظرانې منلې وه دغه نظرانه وه چې نظر دغه انس منلې وه چې الله به زما مړه نه ویني چې زه به یې څنګه مقابله کومه. نو ځینې هغه خلک دی چې خپله نظرانې سر ته رسولې ده او په دې لار کې شهیدان شوي دي. او منهم من ينتظر او ځینې هغه خلک دی چې هغه لا په انتظار کې دي شهیدان شوي نه دي او په دې نیت او اراده باندې جنگیږي په میدان کې چې کله به شهادت موږ له مخامخ راشي او شهادت به موږ ته لبیک ووایي. دا خلقو ځکه خو هغوی دنیا فتح کړه او په لږه زمانه کې دنیا ځمکې ونیولې دنیا ملکونه یې ونیول او لوی بادشاه د شام او د روم باچایي او د کسرا او د رستم باچایي ټول ختم کړه یمن یې فتح کړه دنیا یې فتح کړه. خلق واغه داسې ډوډۍ خلاص نه وي لکه اوس چې کوم دي دا اوس خو ټونګټت مسلمانان دي د پیسو مسلمانان دي. نو سید قطب شهید رحمه الله د اخوان المسلمون چې کوم هغه رهنما او مشر دا حسن البنا شهید شاګردو او داغه دستراو نو دا هغې هم دغسې لکه څنګه جماعت اسلامي پاکستان کې د شریعت نظام غواړي دغسې هغې په مصر کې د الله نظام غواړي داسې. نو هغه حسن البنا شهید د هغې لکه زموږ چې اسلامي جمعیت علما هلکان دي په کالجونو کې دغسې د هغې هلکان نو هغه د هغې دفتر ته یې غوښتی و د درس لپاره څنګه چې هلته کوشو نو یو پوځي ګاډی راغی شا طرف نه او دغه دفتر مخې ته یې راویشتې شهیدي او بیا سید قطب دا دې لېږلی او بهر ملکونو ته ډېر لوی تعلیم یې پرې کړی په ده باندې چې راغی هغه د هغه په دغه کې په تلمس کې راغی بس دغه سربراش اخوان نو دی چې دی ونیو دی
پانسی ګاټ کې واځو. نو پانسی ګاټ کې التا هغه یو قصیده لیکي، هغه ته قصیده اخی وایي، قصیده اخی. نو په هغې کې د دې آیات په تشریح کې سید قطب شهید دا خبره کړې ده چې ومن الذي قضوا نحبه، ومن الذي قضوا، منګه د اخوان دا مرګري زمونږ نه بعضې هغه کسان دي چې هغې خپله نظرانه سرته رسوي. لکه زما استاد حسن الله بنا شهید شوی دی، او ومنهم من ينتظر، او بعضې په منځ کې هغه دي چې هغه په انتظار د شهادت کې دي. دی په خپله باندې په دې وخت په پانسي ګاډ کې پروت. ومنهم من ينتظر، نو ومن الذي قضوا نحبه، ومن الذي داسې الفاظ دي په هغه شعر کې چې هغه په خپله ذمهدارۍ او په خپله عهد و پیمان باندې ولاړ دی. نو ومن الذي قضوا نحبه ومن الذي دا سمانه غټه کې ذهن نه وسو بیا ګر غزدا سوې ما تر یاد دی دا. او بهرحال ما خبره تاسو دا کوله چې دا نوې خبره یوازې صحابو کې نه، دا رستم داسې خلک راغلي په دې لار کې د خپل شهادتونه په لاس کې نیولي دي. مولانا مودودي رحمت الله علیه په قادیانانو باندې فتوا کړې وه، نور علما هم ورسره هغه نومونه زه نه علم، هغه خلکو ځان ډډې ته کړ او زمونږ سرحد ته چې کوم دی نو په بورقو کې رالل او مولانا مودودي ونیو په هغه باندې پانسۍ وکړو. او چا ورته ویل چې تاسو درخواست وکړئ، رقم درخواست. نو هغه ځمکې والا خو ما باندې د اعدام او د پانسۍ حکم کړی، دې ته درخواست وکړم او الله رب العزت بس ومایي چا دپاره چې زه نیولی شوی یم او د چا په تور کې نیولی شوی یم، بس هغه شته ما دا کوي. هماغه مولانا مودودي چې هغه په خپل مرګ باندې بیا وفات شو. دا هر وخت داسې خلک پیدا کېږي چې د دین دپاره خپلې قربانۍ پیش کوي او مخکې کوي. وما بدلوا تبدیلا، او نه دي بدل شوي په هیڅ قسم بدلېدلو سره. د دنیا داسې نه چې دا کارغان دي، دا کارغان تاسو لیدلي دا کله چې پرې تیزه سیلۍ راشي تاسو دې کارغان ته بیا ګورئ پرې اسمان کله داسې منډې وي کله داسې منډې وي. دا اوس موږ کارغان یو، دا ډالرو ته موږ ګورو، هلته ډالر دي هلته منډه کړه، هلته پیسې دي هلته منډه کړه، هلته پیسې دي هلته منډه کړه. کارغان دي، دا تبدل راغلی په دې خلکو کې، یو خوا بل خوا چې کوم دی دانګي را دانګي. او دا سره پاره لیجزي الله الصادقین بصدقهم، چې بدله ورکړي الله رښتینو له په رښتیاو د دوی باندې پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام ته چې هغې ټول عمر په خلکو ته د رښتیاو سبقونه ورکړي دي، ایله الله د هغې دغه ورکړي. ویعذب المنافقین، او عذاب ورکړي الله منافقو ته کوم چې د بزدلۍ سبقونه خورئ، ان شاء که الله وغواړي، او یتوب علیهم، یا پرې منافقانو قبول د توبې وکړي، الله به ورله توفیق ورکړي. ان الله کان غفور رحیما، دی الله بخونکی مهربان. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنون القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين، واپس کا الله کسان لرا چې کافران دي، 12,000 فوج دی او پورا تقریبا د 25 ورځو روایت هم شته او د 28 هم شته، 28 ورځې دي یا 25 ورځې، دا دلته ایسار دي، دا دلته ایسار دي. او په دې کې او ډېر لوی پهلوانو چې مشرکانو به دا ویلي چې زمونږ 100 کسان یو طرف ته کو، دا یو زمونږ بل طرف ته. او دونه بدماشو چې په دې خندق باندې خپل اس را واچو، او علي شعر مردان ورته ولاړو او یاره را کوشه کړه او پر خطو کې یو خراب ته تیر کوي او په ځای مردار او بېدا کسې پروت و دا دونه ورځ او کفارو ډېر لوی مال اپر وکړه پیغمبر خدا ته چې دا به تاله موږ درکو، خو دا دغه موږ ته حواله کړه.
نبی علیہ السلام ویل موږ مړی نه خرڅوو وړی مردار مړی پوهېږئ په دې باندې پیغمبر انسانان نه خرڅول دا خو دا بې غیرته مسلمانان راغلي انسانان خرڅوي پوهېږئ تاسو خبر یې دا زمونږ ډاکټره چې په امریکا کې دا په څونه پیسو خرڅه شوې ده دا خرڅه شوې ده په پیسو او داسې ډېر کسان دا خرڅ شوي دا نواز شریف چې د بزرګې زامن ورته خلک وایي دې ملکانسي نه و خرڅ کړی ملکانسي تاسو ذهن نه زما خیال دا خبرې وتي ملکانسي خرڅ کړی دا ټول دا د انسانانو خرڅوونکي دي بې خونده خلک دی دې خپله حیا او غیرت هم خرڅ کړی و انسانان هم خرڅوي نو ورد الله الذین کفروا بغیظهم واپس کا الله کفارو له سره د غصې نه یعنې غاښونه یې چیچل او میدان یې پرېښو وتښتېدل داسې بعد سبا د شپې سیلۍ را الله راوالوزوله یخه ده انتهایي او تیزه ده او دا ترپالونه او دا خیمې وله واړولې دا کومې دغې چې باندې کړې وې دغه کټوۍ هغې وله واړولې په اسونو باندې او پوخانو باندې ولې پړي اوښلول ځکه چې هلته یو طرف ته باد سبار یو بل طرف ته فرشتي دي جبریل په قیادت کې راغلي دي او کفار یې په مخه کړه نو الله د هغې هغه بیان کوي ورد الله الذین کفروا واپس کړه الله کفارو لره بغیظهم سره د غصې دي نه غاښونه یې چیچل او روان تښتېدل لم ینالوا خیرا هیڅ قسم خیر حاصل نه کړ سوا د ستړیوالي نه او د زیانکارۍ نه او د تاوانونو نه وکفى الله المؤمنون القتال او کافي شه الله مؤمنانو را د جهاد کولو نه په بعد سبا باندې او په فرشتو باندې او وکان الله قویا عزیزا دی الله مضبوط عزیزا زورورو چې څه کار کوي هغه کار کوي دا دی آیاتونو ترجمه وه او دی کې یو څو خبرو ته دا اشاره راغله چې ان الكفر والنفاق صاحبهما لا يفارق الجبن والخور والشخ والبخل یو خبردار راغله چې کفر او نفاق دواړه دا چې چا کی کنه هغه سخت بزدل وي او سخت بخیل وي بس دا دو صفتونه دا د کافر نه او د منافق نه بیلي وجوب الاتصاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دویم دا چې نبی علیه السلام پس اقتدا فرض او واجب ده فی کل ما یطیقه العبد المسلم فکم خبره کې د مسلمان طاقتي او طاقت او يقدر علی نو دا به د پیغمبر تابعداري نه کوي او دریم دا چې ثناء الله علی المؤمنین الصادقین الله د مؤمنانو رښتینو صفاتو کو ولی د وجه د هغه موقف اوچت دوی نه او د وجه د وفادارۍ د دین په خپل عهود باندې او پنځم دا چې بیان الحکمت فی غزوة الاحزاب جنگ احزاب کی څه حکمتو لیجزی الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم دغه حکمت نو الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم شان کتاب باندې پوهې کې سره سره د الله موږ دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام شریعت نظام دې الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي یہ له سو کار کې الله دې کامیاب کی سو کې مخالفت کې الله دې ته هدایت کی کبه قسمت دې تباہ کی الله زموږ ټول ناراضي مشکلات د دنیا او آخرت دې الله زموږ حل کی خاتمه دې الله زموږ په ایمان کی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة